په 14 تاریخ باندې د مرسډیز بنز چې کوم لانچینګ دی په دوبۍ کې په یو داسې موقعیت باندې چې هغه ته میدان ویلی کېږي. 2 ورځې پکې پاتې دي. خپلې ایوایم زما سره جمع کوي چې تاسو له ښه یونټ یې راونیسم او انشاءالله تعالی څنګه چې په دې سټیج باندې ولاړ یم زما د خپل رب نه امید دی چې دا په 10 میلیونو سکویر فیټ باندې دا 15 بلډینګونه کوم جوړیږي په دې کې به وادل اسریا پراپرټي د ټاپ ایجنسي راځي انشاءالله تعالی. ځکه چې موږ کله پښتنو ته داسې یو څیز مخې ته ایښودی دی او هغه ګټور ځای نو په موږ باندې پښتنو خپل هغه اعتماد کړی دی، هغه باور یې را باندې کړی دی. ستاسو ډېره مهرباني، ستاسو ډېره شکریه که زه نن په دې ځای باندې ولاړ یم، زما دا کمپني په دې ځای باندې ولاړه ده یا زموږ د کمپنۍ چې کوم همکاران دي هغه نن دې ځای ته رارسېدلي دي. د دې شاته ستاسو د پښتنو هغه اعتماد دی، هغه باور دی چې په وادل اسریا پراپرټۍ باندې کوئ. نو اوس هم وخت تېر نه دی، 2 ورځې پکې دي. نن 12 تاریخ دی او په 14 تاریخ باندې به د دې هغه یونټ ریلیز کېږي. نو زه غواړم که تاسو سره پیسې درسئ او تاسو کولی شئ چې په یو کس باندې واخلئ، په 2 کسه باندې واخلئ، په 3 کسه، خو په دې پروژیکټ کې هغه خپل انویسټمنټ وکئ. داسې پروجیکټ کله کله راځي او دا به د یو ای په تاریخ کې نه، دا به د دوبۍ په تاریخ کې نه، دا به د ټولې دنیا په تاریخ کې چې کوم د ریل اسټیټ تاریخ دی په هغې کې به د دې یو خپله نامه د مرسډیزو او انشاءالله تعالی چې زما کوم پښتون ورور هم پکې په دې کې انویسټمنټ وکړو نو فخر به پرې کوي انشاءالله تعالی. زه تاسو له د اوس نه مبارکباد درکوم چې کوم ورونو په دې کې زموږ سره یو آی جمع کړې ده. موږ به تاسو له د ښه نه ښه یونټ یې رانیسو او چې کوم زموږ سره اوس جمع کوي د هغو دپاره به هم خبرپور کوشش کوو چې ښه یونټ یې د ښه ویو سره چې کله د دې پیس 2 لانچ کېږي په هغه ټیم کې قیمتونه پورته شي نو په هغه ټیم کې هم کو تاسو خرڅوئ نو موږ به تاسو له ګټه کوو. موقع به بلکل نه ضایع کوو، ما سره رابطه وکړئ.